नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना औहयना इलैका कमा औहयना इला नूहिन वन नबिय्यीन मिन बअदिही व औहयना وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم। سورة النساء شپږم پارا یوسل درشتم نمبر آیت په مخکې رکوع کې د کافرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی هدا او بیکار سوالات او مطالبات ذکر شو۔ اس پدی آیاتونو کی اللہ پاک دغی اہل کتاب و کفارتا نبی هدا مطالبات جواب ورکړي۔ یہودیانو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوالو مطالبه کا چې تاسو تداس کتاب راوړه لکه څنګه چې موسی علیہ السلام ته تورات په یو ځای ملو شو، موږ به حالت پیغمبر کوو۔ نو الله جل شانه په دې آیاتونو کې نبی علیہ السلام ته تسلی او دغه اهل کتاب کافرانو ته جواب ورکړي چې تاسو د نبی علیہ السلام د نبوت د منلو لپاره د کتاب مطالبه کوئ۔ نو د نبی علیہ السلام نه قرآن د ډېر پیغمبران تیر شوي دي، هغوی سره کتابونه نو تاسو هغه ولې منئ؟ نبی علیہ السلام ته لږ لږ نازلېږي نو په دې تاسو اعتراض کوئ، او ډېر پیغمبران تاسو منئ هغوی ته د سره کتاب نه دي نازل شوي، لکه مثال نوح علیہ السلام هغه ته کتاب نه دي نازل شوي، تاسو منئ۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام په دې کتابونو نه دي نازل شوي او بیا هم منئ۔ نو ګوره نبی علیہ السلام ته چې کتاب لږ لږ نازلېږي مطالبه د په یو ځای کتاب مطالبه کوي چې موږ هله منو چې په یو ځای کتاب راوړو۔ دا نور پیغمبران بغیر کتاب منم، نبی علیہ السلام د کتاب سره نه منم، دا خو ستاسو د نبی علیہ السلام سره دشمني او حسد دی۔ که مثال منئ نه هغه بې کتابه ولې منئ؟ او نبی علیہ السلام ته چې لږ لږ نازلېږي نو بیا دا تپوسونه کوي۔ نو الله جل شانه دې بني اسرائیلو اهل کتابو ته په دې کې جواب ورکړ چې ستاسو مثال دا تپوسونو دا مطالبې دا بېځایه۔ آدم علیہ السلام نو واخلا تر نوح علیہ السلام پورې دور دا د تربیت په دې وخت کې به خلک چې راتلل د دنیا آبادۍ وخت لکه مثال څه غلطي ولطي به خلکو کول، الله پاک به معاف کول ابتدا وخت۔ بیا چې کله د نوح علیہ السلام دور شو الله پاک امتحان څوک ایمان راوړي نو د نوح علیہ السلام ملګري پیدا شو، څوک نه منئ د نوح علیہ السلام مخالفین دشمنان مشرکان پیدا شو۔ نوح علیہ السلام نه وړاندې د مسلمانانو مشرکان ګډلې نه وي، صرف مسلمانان۔ او چې کله امتحان وشو پته ولګېده چې څه کسان مسلمانان دي او څه مشرکان دي، مسلمانانو ته نجات ملو شو، مشرکان په اوبو کې ډوب شو۔ اولنی امتحان په وخت د ځمکه د مسلمانانو د مشرکانو د جداوالي هغه د نوح علیہ السلام امت شو، او بیا د نوح علیہ السلام تبلیغ او د هغه زندگی او ژوند دا خصوصي معجزه وه۔ نوح علیہ السلام 900 کال تبلیغ کړ، نو 900 کال تبلیغ کول دا یقینا ډېر خطرناک
نوح علیہ السلام نه نیم سوه کاله تبلیغ کړو د دومره عمر سړو ټول غاښونه روغ جوړ سړی چې 50 کاله دغسې غاښونه ختم او د نوح علیہ السلام نه نیم سوه کاله عمر کې غاښونه ټول جوړ یقینا دام کمال نوح علیہ السلام نه نیم سوه کاله عمر کې بوډا نه دی ځوان حالانکه سړی چې 50 تر رسي بوډا کې یقینا دام کمال نوح علیہ السلام نه نیم سوه کاله عمر کې ویښته ټول تور دام کمال سړی چې 50 تر رسي بس ویښتو کې سپین پیدا وي ځواني ختمي غاښونه ګډوډي او د نوح علیہ السلام ژوندۍ یقینا دا هغه ژوندۍ ځان له معجزه او کتاب ورسره نو د الله هدایت وحی وتنازل او پیغمبر او تاسو هغه پیغمبر منی سره د دې تاسو هغه د کتاب مطالبه نه کو 1,24,000 کم و بیش پیغمبران الله نازل کړي اگر چې بل ورځ زمونږه سابق وزیر اعظم سی وی پیغمبران 1,40,000 خدا خود دین سړی نه دي چې د پته وی 1,40,000 پیغمبران حالانکه ما دا څه ورېدلی چې دا د قادیانانو عقیده چې 1,40,000 دی خدا یو شهید نو الله دې معافي کو سم خلک عمران خان تصور نو موږ الله دې خلکو په جون کې دجال نه راوړي کړي دجال ته چې دې څنګه صفاتونه کوي چې دا د عمران خان نه قابل د سره په یو لاس کې جنت ته په بل کې جهنم عمران خان سے وی پیغمبران 1,40,000 دی اول اوس تقریر کوي پټي خبرې نه کوي د ټول جلسې مخکې وي پیغمبران دا مسلمانانو مشر داسې وي دا مسلمانانو مشر نه دي دا چې چاروس تر دا غي مشر نو په دې 1,24,000 پیغمبرانو کې 311 رسولان او دا نور انبیاء نوی شریعت چې ورته ملو شي ناغت رسول او د مخکنو پیغمبرانو په طریقه چې روان ناغې ته بیا نبی وي چې وحی ورته نازلي او په دې کې کتابونه والا چې دې صرف صدور دي غټ غټ کتابونه چې نازل دي او دا نور پیغمبران د کتابو منلو د نبی عليه السلام له تاسو کول د دې د نبی عليه السلام اسنه علیه دا نه چې نبی عليه السلام دې ته معلوم نو چې دا د اخرت باندې نبی دې ته پته او بس اسی وسره نه لګي لکه چې کله د چا سره نه لګي سم خبره مرتبه دي چې زړه کې بدی کوي نو په زړه کې د بدواله د وجه سم خبره په بدی نه نو د دې ظالمانو د نبی عليه السلام سره چې نه لګي وا د نبی عليه السلام سم خبره ته غلط نبی علیہ السلام الله تسلی ورکو دی اهل کتاب ته جواب استاسو سوال دا بے ځای بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پاک نبی د علم غیب پیغمبران پر نازل کړی دي نبی علیہ السلام الله وای د بعض حالات متاسف بیان کړی دي او د بعض مو بیان کړی نه دي پیغمبران چې څومره دي نو د ټول حالات تاسو موږ نه دي بیان کړی د بعض بیان شوی او د بعض نه نو کنه نبی علیہ السلام ته د غیب علم او ټول مو معلوم حالانکه الله وی ټول می درته نه دي خو چې پیغمبران کوم تاسو ټول نه دي بیان کړی او بیا د موسی علیہ السلام خصوصیت الله ذکر کوي چې الله موسی علیہ السلام سره پزمک باندې براه راست خبرو کې دا خصوصیت د موسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام سره الله تعالی خبرې په اسمانونو کې کړې د معراج په او د موسی علیہ السلام سره الله تعالی خبرې په ځمکه کړې په کوهی تور د خصوصیت او بیا دنیا ته پیغمبرانو درانه غلو مقصد الله پاک ذکر کوي پیغمبران دې د پاره راولي چې کوم نیکان خلک هغه ته خوش خبره ورکړي چې تاسو پکړه شي نیکی کوي جنت ته وځي او چې کوم ګناهګار خلک ناغید الله د عذابونو او یې تاسو ګور ګناهونه کوي خو پر عذابونه شتا اوس کدی ته مثال پیغمبران را نغل سبب دې بیا کې لکه چې موږ ته وسو راغلي نو چې موږ ته چا سم او غلط کلام جدا کړو د دې لپاره الله پیغمبران را ولېګل چې سم خلک هغه ته خوشخبری ملوشي او چې کوم بد خلک د بدینه منشي پیغمبران ته خپل ذمہ فارغ نو چې بیا نه مني سبب دا کې لدی چې موږ ته چا ویلې نه دي
پیغمبران رالل دا اللہ دین بیان کو دا کافر دا پار دا قیامت دورت کی لپاتے نشو نو اللہ جل شانو کرنا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ یقینا من وحی کو تات پیغمبر علیہ السلام کما اوحینا الی نوح لک سنگ من وحی کړي نوح علیہ السلام والنبیین من بعده او نوح علیہ السلام بعد پیغمبران تا واوحینا الی ابراہیم وحی کړي ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام تے اسحاق علیہ السلام تے یعقوب علیہ السلام والاسباط او اولاد دوی کے پیغمبران تا وعیسی علیہ السلام تو ایوب علیہ السلام تو یونس علیہ السلام وهارون علیہ السلام تا وسلیمان علیہ السلام تا من دی تو وحی کړي وآتینا داود زبورا ورکړو داود علیہ السلام ته زبور کتاب ورسلا او پیغمبران من لګلو قد قصصناهم عليك فتحقیق سره من بیان کړي داغي واقعات پتا باندې من قبل وړاندې سن وړاندې پیغمبران لګلي دي د بعض پیغمبرانو حالات تاسو ته بیان کړي دي ورسلا لم نقصصهم عليك او بعض پیغمبران من لګلي دي کوم داغي واقعات نه دي بیان کړي پتا باندې بعض پیغمبران په تاسو ذکر کړي او بعض مو ذکر کړي نه دي وکلم الله موسی تکلیما او خبر کړي الله پاک موسی علیہ السلام سره خبر کول برای راست ورسلا من لګلي پیغمبران مبشرین نذیر ورکون کی مؤمنان تا ومنذرین ويرون کی عذابنا کافرون لرا الا يكون للناس دفارا دي جنشید خلق دفارا علی اللہ اللہ پاک پر دربار کے قیامت عورت باندې حجت ثقیلہ بعد الرسل پس لګل د پیغمبران ورو لګل سبا دانش ویل چې موږ ته څه راغلي نه دي او کنه پیغمبران را نغلل سبا بدی وی موږ ته چا ویل چې الله یو د پیغمبران